والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته، كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته. أو إرادة الله صفة وزليل حادث ته قائم بذات الله تعالى پورې او ظاهر بذات الله سره. د ارادې ذکر یې مخکې کړو او دوباره ذکر ولې وکرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى. دوباره صراحتا ذکر د تاکید لپاره او د دې خبرې د تحقیق لپاره د ارادې تفسیر کو چې د الله پاک لپاره یو صفت قدیمه په زور ورته ثابت شي. دا اراده چې دا داسې صفت قدیمه ده چې تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه في وقت دون وقت. چې دا تقاضا دې خبرې کې چې د مکونات او مقدورات چې دا خاص کم د دې په یو دوه جانبو کې په یو جانب سره او په دوه وختونو کې په یو وخت. مطلب دا دی چې کله الله پاک اراده زید د پیدایش سره متعلق شي نو دې مطلب دا دی چې الله پاک وایي چې د زید دا زید د عدم نه وجود ته راوځي اراده وکړي او په دې وخت کې لاکي وخت کې چې کوم د زید وجود په عدم باندې راځي او هغه نه پس ورپسې معنی تکوین ملوشي یا سره قدرت ملوشي على سبیل الاختلاف او دا د کتم عدم نه صاحب وجود ته راوځي. خبره باندې پېښ وکړه دا معنا شو. او د په وخت دونه وخت نه ځکه وایي چې په یو وخت یو شی ته عدم موجود وانه اراده الله پاک نه کوي دا هو تناقض دی ځکه په وخت دونه وخت نه وایي او تخصيص المكونات بوجه دون وجه ذكوي چې الله پاک یو مفعول یو مقدور لره په تمام وجوه سره چې کوم یو وخت نه متصف کیږي که دا د محالات نه ځکه بوجه دون وجه او في وقت دون وقت نه لا كما زعمت الفلاسفه. د فلسفو ګمان بالکل غلط دی چې هغه دا خبره کوي چې الله پاک د ارادې مطلب دا دی چې هغه بالذات موجود دی یعنی هغه چې وګورئ نو بالذات اشیاء له وجود ورکی او صفت د ارادي صفت زائده ولا نشته نو هغه د صفت د ارادي څخه انکار کوي. هغه دا وایي چې ګور د اراده نه پس قائم او قیام ودا حادثه یا قدیمه نو که حادثه د حوادث قیام راغی انا روای موږ نه روای اكو قدیمي پېښوي نو کله دا وخت کثرت به راځي کثرت پېښوي او یا به حدوث ول لازمي کله به د الله اراده وی او کله به نه وي نو چې کله وی او کله نه وي نو هم حادثه ژوندۍ جواب ده چې دا اراده یو ده او د الله د ذات پسې قائمه ده او تعلقات دې کثیر دي او تعلقات حادث دي. تعلقات کثیر دي او په تعلقات باندې پناه راشي کې سبب نشته مبدا د دې چې غیر اراده ده قدیمه ده. لا فاعل بالاراده والاختيار فلسفه چې الله پاک د اشیاء لپاره فاعل بالاختيار نه او فاعل بالاراده نه دی هغه مجبور ځان. والنجاريه الا كما زعمت النجاريه ولداسي ګمان کومه نجاریه وکړل. نجاریه دا فرقه د معتزله د اهل سنت په منځ کې ده. بعضی اراو کې موږ سره متفق دي او په بعضی اراو کې هغه سره د خلق افعال دین نه دی قائل لکه څنګه معتزله قائل او د بعضی خبرو سره په هغه سره متفق دي لکه رؤیت تبارک تعالی د امتناع قائل نشي کوم مسله را روانه ده. معتزله مو چې په آخرت کې رؤیت په ممتنع او اهل سنت والجماعت په دې اجماع د رؤیت تبارک تعالی متحقق نه. نجاریه په دې منځ کې ده. نو نجاریو فرقه خبرم غلطه ده چې هو دا وایي چې والنجاریه من انه مرید بذاته لا بصفته چې الله پاک مرید بذاته لا بصفته یعنی د صفت اطلاق په اسم فاعل اطلاق په الله کولای شي خدای د مبدا اطلاق په الله نشي کولای. دا فکر چې زید العالمون خو ویل شي او علم بزید د انسان نو غلطه شو ځکه چې د مشتق اطلاق په یو شی باندې کېنه نو مبدا د اشتقاق په بداغه لپاره په طریقه ولا ثابت دي نو دا خبره نه دی غلطه. وبعض المعتزله الا كما زعمت بعض المعتزله من انه مريد باراده حادثه لا في محل يقول له شرمنده خبره کوي وی الله پاک مرید دی او مرید په ذریعه د صفت اراده سره دی او اراده به د الله صفت نه دی که حادثه ده بلکې هغه اراده به داسې په هوا کې قائم وي او نه به د بل چا صفت نو موږ اول خدا خبره غلطه ده چې د بل چا صفت وي د بل چا صفت بني په هوا کې وي ځکه دا حادث دی چې اراده د هیڅ صفت نشو نو حادث په هوا کې څنګه قائم وي هغه به د اخته د مفعول سره قائم وي
چې د مفعول سره د اراده قائمه شو نو دا غلطه شو ځکه چې ته وایې چې الله مرید المعنا دا ده چې خلق الاراده فی المفعول نو بیا خو د الله اسود معنا دا کوه چې خلق السواد فی الغیر نو بیا اسود ویل الله ته صحیح شو ابيض ویل الله ته صحیح شو حالانکه دا غلطه ده نو د معتزله د عقیده غلطه ده چې هغه دا وایي چې لا کما زعم بعض المعتزله بانه مرید باراده حادثه لا في محل ولا كما زعمت الكراميه علامه دفترانی خيار سړی دی په لږ وخت کې پسونه په خوره ده کوه خیالم دی کنه یو رال یو درز ورکوي او نه داسې د څنګه کرامي ګمان کوي چې هغه وایي چې او د الله سره یو صفت د اراده قایم دی او اراده حادثه ده او د حوادثو قیام د الله پس کېږي دا وړه ناروا خبره ولکه او دا اوس ته ما ویل چې یو مشیت ته اراده ده هغه وایي مشیت د کلیاتو سره تعلق ساتي او اراده د جزئیاتو سره تعلق ساتي او هغه د مشیت د قدم قایل دی او د اراده د حدوث قایل دی دا په ناروا دي والکرانیته من ان ارادته حادثه في ذاته چې اراده الله پاک حادثه د ذات الله کې نعوذ بالله دا ټول خبرې د غلطي دي خبره دا چې دا اراده د الله پاک صفت ذاتی دي همیشه هغه سره قائم دی او څنګه د قدرت تعلقات د اراده تعلقات دي کته مرادم حادث دا تعلقاتم حادث مبدا د اراده همیشه د الله سره قائم ده او قدیمه ده بهشو بګن مزایده د ذات الله تعالی وسوي وباطل فرقو مدرت مکمل شو د دلیل د اراده سره چې الله پاک د پر صفت د اراده ثابت ده وي والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقه او دلیل على ما خبر باندې چې موږ ذکر کړه چې د اراده د الله صفت دی اول خو آیات ناطقه دي په دې خبر چې به اثبات صفت الاراده والمشیه لله تعالی چې اراده او مشیت چې دوه مترادف دي دا اراده او مشیت دوه الله پاک د پر ثابت دي قران کریم د دې نه ډکې الله تعالی فرمایي يفعل الله ما يشاء الله فرمای يحكم ما يريد يفعل الله ما يشاء كده مشيت اثبات شو او يحكم ما يريد كده اراده اثبات شو دا غري نور آیات کریمه چې کوم دي یو خبر بالقت ایمن خبر ده دم قد اذا بلزوم قيام صفت الشيء به چې یو الله پاک سره چې کوم دی یو صفت قائم شو نو دا غي مبدا بو سره په طریقه ولا قائم یعنی چې چا پر یو صفت راغی دا صفت بو سره بیا قائم وي وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالی دا خبرم قد اذا دا الله پاک سره د حوادث قیام نکیږي نو اراده و سره قائم ده په دې آیات ناطق دي او حوادث د الله پاک سره ممتنع دي په دې دلایل قائم دي نو معلومه شو د الله پاک صفت اراده دا یو صفت قدیمه دي دغه ذات پس قائم و ايضا بل دلیل تنویری د اثبات صفت اراده ځای چې دا عالم الله پاک ډیر حسین پیدا کړی عالم کبیر کو صغیر دا څه ده عالم کبیر صغیر سونه خسته پیدا کړی دی نو دا د انسان چې عالم صغیر دی او عالم کبیر دی دا خاص په دې دلیل دی چې الله پاک لپاره صفت اراده شته دغه په صفت اراده ولنه ویني الله به مجبور وي او چې څوک مجبوري هغه دونه په خسته طریقې د عالم د شي پیدا کوي بلکې هغه خروج کی اګه په پیسو راډمې چې راوخلو په زور د پیسو روباسي دا نه غروزي په کاګه ورغوزي دا کوم مثال دی پېښو دا او په څه ته لوخي نه توې د دې کې د وبوس اختیار شته دا په یو ځای پروزي وګړي وړي په پروزي نو کو د الله پاک مجبور وي د عالم بغیر ور پیدا شي پېښو به دا د خبرې دلیل نشي الله پاک مرید ذات دی او په خپل اختیار باندې د ارسه پیدا کړی وایذ النظام العالمي ووجوده على الوجه الافق بل دا چې نظام د عالم چې کوم دی او وجود د عالم چې دی په دې افقي طریقې سره مناسبې طریقې سره او په اصلي طریقې سره چې الله پیدا کړی دی نو دلیل دا دلیل دی دا دلیل خبر د نظام العالم لپاره پېښو به ودا دلیل دی علا په دې خبره باندې چې کون ثاني او قادرن مختار کون ثاني قادرن علا کون ثاني قادرن مختارن چې الله پاک قادر دی مختار دی وکذا حدوث دغه حدوث عالم په دې دلیل دی چې الله پاک مجبور نه دی ځکه کو مجبور وینو بیا به د عالم قدیم وي خدا عالم حادث دی چې عالم حادث شنو په کوم وخت کې چې د عالم نور پیدا کول اراده وته کړی وکړه دا شو اذ لو كان ثاني موجبا بذاته کو چې الله پاک علت موجبه و د عالم لپاره لازم قدمه هو بیا به قدم د عالم راغلی وي ولې تخلف د معلول له علت تامنه ناروا دی پېښو به لکه اور دی د اور نه تپېش چې کوم کېږي دا تپېش دا تپو نو دا د اور لپاره هغه معلول دی او دا اور ولا علت موجبه دی نو دا چې نشي کېږي چې اور وس بلکې او تپ یو غنټه پس شروع نور دی دا غي لپاره د رڼا علت موجبه دی دا چې نشي کېږي چې نور دی روخیږي او غنټه پس دې رڼا راوځي پېښو به
نو که چېرې الله پاک د دې عالم لپاره علت موجبه و نو بیا به تخلف ته معلول نه کېدی. حال دا دی چې الله پاک علت مختار دی، یعنی عالم یې پیدا کړی په خپل اختیار سره. اذ لو كان ثاني موجبا بالذات، یعنی که چېرې الله پاک موجب بالذات وي لازم قدمه لازم بشي قدم د عالم ضرورت امتناع تخلف المعلول عن علة موجبه. كذا خبر بدیهی ده چې تخلف د معلول د علت موجبه نه ممتنع دی. بداهت د خبر ظاهر دی چې دا د تخلف د معلول د علت موجبه نه چې کوم دی ممتنع دی. هیڅ چېرې نشي کېدی چې دا معلول د متخلف شي د علت موجبه نه، او حالانکه دا عالم نو وروسته الله پیدا کو نو معلومه شوه چې دا معلول قدیم نه دی بلکې حادث دی، او حادث چې شو نو الله پاک چې دی او ثاني چې دی هغه فاعل بالاختیار دی. نو صفت د اراده ولا ثابت شو کنه ورؤیت الله دی نو سبا وایي هغه څه ته نوې مسله شو.